بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو چې دا زموږ کفونو باره کې ده چې کفونه به تاسو څنګه سټیپ کوئ. 3 پارټس موږ تیار کړه، بټن ټیک شو او باره کې موږ ویډیوګانې جوړې کړې وې. پټۍ شوه، چک پټۍ شوه، دغه شان 4 نمبر پارټ چې دی دا کفونه دي. نو راځو موږ تاسو ته نن کفونو طریقه ښایو، کفونو طریقه تاسو یاده کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. دې کپونو له موږ دلته کراسونه ورکړي، دلته دې ځای کراس ورکړي، دلته کراسونه سر مې غشي نشان نه کړي. دا کوم کراس چې دا به تاسو دې بره سیټ ته راسې راوړئ، دا خوا اخوا به تاسو دې سیټ ته به تاسو دا کراسونه به دغه سیټ ته راوړئ. دا شان دا بل کف هم واله، دا هم دې سیټ ته د یو شان سټیپ کوئ، دا نشاني چې دا به ستاسو هغه سیټ ته راشي. سری خټاټه کېدی سری به داسې بوزئ را بوزئ نه، سری به داسې کېدی یو 3-4 سیکنډ، هغې نه بعد بیا تاسو مخکې ځئ، مخکې ځئ باندې بس 3-4 سیکنډ سری کېږي، ستاسو بکرم به ښه صحیح سټیټ راشي. دا پریس په سره لازمي استعمال کې دې سره به ستاسو پریس ښه ټیټ راځي. لږ جټ تاسو استعمال نه کوئ، پریس کې به تاسو مسله راځي، بیا به سټیپ کېږي نه په اسانۍ سره. چې ستاسو ورکړي وکړه نو ستاسو پریس به ګرمه کړي نو ښایسته ټیټ راشي، سټیپ شي. هغه تاسو باید پریس پلیټ لازمي استعمال کړئ. اوس به دا ګورو چې کوم ځای کې نه سټیپ شوی، تاسو ته به اندازه څنګه کېږي. دې طریقې سره به تاسو بکرم چک کوئ چې کوم ځای کې نه سټیپ شوی، دې کې اوس صحیح نه دی سټیپ شوی. دا ګوره بکرم پکې لږ ښکاري نه دی سټیپ شوی. دغه شان دې بل کپ کې وګورو چې دې کې څه دا یو کپ صحیح سټیپ شوی دی. دا کپ به دوباره ښه صحیح سټیپ کړو، پریس پلیټ به ښه ټیټ ورکړو، دا به انشاءالله برابر شي. چې دا کله بکرم تاسو ښه صحیح سټیپ کړه، هغې نه بعده بیا تاسو اوبه ورکړئ. څنګه چې مخکې اوبه ورکړئ او بکرم یې سټیپ شوی، هغه بیا ډېر په مشکلۍ سره سټیپ کېږي. دا شیشتې اوبه به وله ورکړئ. دې نه بعد به سري ښه ټیټه وږي، سري به دا بوزې را بوزي، سري به پهلې 3-4-10 سیکنډو پورې به سري سره راوځي، هغه اوبه وچې شي، هغې نه بعد به بیا تاسو مخکې ځئ. سري به ښه ټیټ وي، هغې نه بعد به تاسو پریس پلیټ ښه ټیټ وکړئ، ستاسو بکرم ښه ټیټ راشي. څه ټیم اوبه ښه ټیټې وچې شوي، تاسو اندازه وه چې اوبه وچې، هغې نه بعد به بیا پریس پلیټ استعمالوئ. بهر نه به یې سري وله ښه ټیټه ورکړئ چې دا اوبه کومې وځي، دا اوبه وچې شي. دا کپړه به ورته نیم انچ کې برابره کړئ، سیوا کپړه به یې کټ کړئ.
اوس ناشتې نرۍ نرۍ اوبه وله ورکړئ دا کپړو ته رافوډ کړئ دا په ګوتو سره ښه ټیټه راماته کړئ مخ سایډ نه به رسېږي دوباره ورکړئ چې کوم اوبه یا وچې شي ښه مزدار اوس به دا بکرم داسې رامات کړئ په ټیټ دا کپړه به یې سره ښه جوخته دا کپړو ته لاندې راکاږئ احتیاط به کوئ چې بکرم د سره رامات نه شي صرف کپړه به راجوخته کړئ دې بکرم ته او اسري به ورکړئ دلته به نیم انچ کپړه پرېږدئ باقي به یې کټ کړئ داسې یوه کپړه به داسې تم کټ کړئ دا به داسې رافوډ کړئ چینل چا نه وي سبسکرایب کړی چینل یې سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ ټولې نشانده سره دباو کړئ چاته څه مشکل وي کمنټ کولی شئ زموږ نورې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه سره میلاویږي چې موږ ویډیو اپلوډ کوو تاسو ته اسانه سره ویډیو میلاو شي تاسو ترې فایده واخلئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نیکسٹ ویډیو به انشاءالله زموږ بغل جیبونه مبارک وي